بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس الحادي والعشرون یعنی د 21م درس 3 نمبر سبق ته او د کتاب د سر نه زموږ 93 نمبر سبق ته یعنی 93 نمبر. او نن درس کې به موږ د امامه او وراء په جملو کې استعمال کوو. امامه معنی د مخې ته چې مخې ته یو څیز وي هغه ته امامه وایي، چې شاته یو څیز وي هغه ته وراء هم وایي، خلف هم وایي. اوس وګورئ دا پن مارکر زما مخې ته دی نو زه وایم القلم امامي، القلم امامي، قلم زما مخې ته دی. او که زه وایم چې بورډ زما شاته دی نو زه وایم السبورة ورائي، السبورة ورائي، بورډ زما شاته دی. نو ګورئ بورډ زما شاته دی نو وراء ورته وایي، او چې قلم زما مخې ته دی نو امامه ورته وایي. نو مخې ته چې یو څیز دی وي هغه ته امامه وایي، او چې شاته د یو څیز وي هغه ته وراء هم وایي، خلف هم وایي. نو د امامه او وراء په جملو کې استعمال دلته کې مونږ لیکلي دي. ګورئ دا جملې دي خو معنی ورته لیکي. زیدون دا امامه او وراء چې دی به مضاف کیږي، د ده نه وروسته به مضاف الیه وي. زیدون امام خالد، زیدون امام خالدین، زید د خالد مخې ته دی، زید د خالد مخې ته دی، زید د خالد مخې ته دی. نو امام مضاف خالدین مضاف الیه، امام مضاف خالدین مضاف الیه. نو د خالدین مضاف الیه معنی به اول کې، د امام معنی به وروستو کې. نو زید د خالد مخې ته دی، زید د خالد مخې ته دی. ومحمود او محمود امام سعید، امام سعید، امام سعید د سعید مخې ته دی، او محمود د سعید مخې ته دی. وهلال او هلال وراء جمال د جمال شاته دی، وراء جمال د جمال شاته دی. شاهد وراء خالد، شاهد د خالد شاته دی. وانا او زه وراءک، وراءک ستا شاته یم، زه ستا شاته یم. وانت او ته امامي زما مخې ته، زما مخې ته او ته زما مخې ته. وانا وراءک زه ستا شاته یم، وانت امامي او ته زما مخې ته چې زه ستا شاته یم خو ته مې مخې ته یې که نه. نو دغه جملو کې دغه شان د استعمال کړي دي. نو وراء معنی ده شاته او امامه معنی ده مخې ته. اوس دلته کې موږ له استفهامیه جملې راکړي. استفهامي معنی سوالیه جملې. بار بار زه کوم چې د استفهامیه جملو باندې پوه شئ چې استفهامیه جملې څه ته وایي، سوالیه جملو ته وایي. لکه زه تا ته وایم من عندک، تا سره څوک دی. من هو هغه څوک دی. من انا زه څوک یم. من انت ته څوک یې. نو دې ته دا سوال تپوسونه چې کوي که نه، تپوسونه، نو دغې ته استفهامیه جملې وایي. استفهامیه جملې. من عندک، عند معنی ده سره او که معنی ده ستا. من عندک تا سره څوک دی. من معنی ده څوک او عند معنی ده سره او که معنی ده ستا. نو عند مضاف او که مضاف الیه. عند مضاف، دا عند مضاف دی، دا که مضاف الیه. دې د پاسه به زه ولیکم مضاف، او دا که چې دی دا ضمیر مضاف الیه دی، مضاف الیه. نو موږ د دې مضاف الیه اول معنی کوو، وروستو د دې عند معنی کوو. نو من عندک، من عندک تا سره څوک دی، تا سره څوک دی. نو جواب ورکوي عندي، عند مضاف او د یا ضمیر ولا مضاف الیه. نو د یا معنی د زما، ما سره، عابد عابد دی، ما سره عابد دی، ما سره عابد دی. اوس وایي من وراءک، من وراءک، وراء مضاف او دا که ضمیر هماغه شان مضاف الیه دی. نو ستا شاته څوک دی. من وراءک ستا شاته څوک دی، من وراءک ستا شاته څوک دی. نو انت ته ورائي، وراء مضاف دا یا ضمیر مضاف الیه، زما شاته یې، ته زما شاته یې. تپوس زه کوم، زه تا نه تپوس کوم من وراءک ستا شاته څوک دی. نو ته ماله جواب راکړې انت معنی ته ماته وایې چې ته ورائي زما شاته یې، ته زما شاته یې. بیا تپوس کوي من امامک، من امامه مضاف دا کاف مضاف الیه. من امامک ستا مخې ته څوک دی، ستا مخې ته څوک دی. نو جواب ورکوي شاهد، شاهد ورائي زما شاته دی،
ورائي زما شاته دی وراء مضاف دا یا مضاف دی زما د یا معنی د زما او وراء معنی د شاته ورائي زما شاته شاهد زما شاته دی اوس تپوس کوي من امام خالد د خالد مخې ته څوک دی امام مضاف خالد مضاف دی د خالد مخې ته څوک دی د خالد مخې ته څوک دی جواب وکړي زید امام خالد زید امام خالد یا زید امام خالد زید د خالد مخې ته دی اوس تپوس کوي من وراء الباب من وراء الباب وراء مضاف دا باب مضاف الیه نو داسې معنی به کې باب دروازې ته وایي دروازې شاته څوک دي دروازې شاته څوک دي من وراء الباب دروازې شاته څوک دي جواب ورکوي سعید وراء الباب نو دا وراء مضاف او دا باب مضاف الیه نو اول به د مضاف الیه معنی وکړي وروسته به د مضاف معنی کوي معنی به موږ داسې الټه طرف نه کوو نو دروازې شاته سعید دی د یا سعید دروازې شاته دی سعید دروازې شاته دی یا داسې ووایه دروازې شاته سعید دی ٹھیک شو نو دا ګورئ جی دا زموږ سره د دې نه مخکې درس کې مونږ د عند او بین بحث وکړو په دې درس کې زمونږ د امام او وراء بحث وشو په جملو کې مې استعمال کړو بیا په هغې کې استفهامیه جملې مو کړې نو دا زموږ سره د نن ورځې د الدرس الحادي والعشرون د 20م درس سبق راتلونکي درس کې به انشاءالله بیا مونږ د دې 20م درس تمرین حل کوو نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام